ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عزتمندو مسلمانانو محترم ورونو، منگاو تاسو دا اللہ رب العزت پدی کور کی دا اللہ رب العزت دی کتاب دا وجی راجم شیو. اللہ رب العزت دی زمونگ دا راجم کېدل او زمونگ دا ویل اوریدل خپل رضا سبب وګرځي. یقینی خبره ده چې په دنیا کې د قرآن مجید په شانتي لوی کتاب او د قرآن مجید په شانتي عظیمه خوشحالي او لویه خوشحالي بل نشته. خدا سړي تعالی خوشحالي ښکاري چې کله د دې سره تعلق پیدا شي او د دې قرآن مجید د خوند نه خبر شي. هر کله چې د قرآن د خوند نه نه خبر او د قرآن مجید تعلق او رشته نه وي نو بیا ورته دا صحابه غوندې کار ښکاري او دا ورته فضول غونته کې کار معلومیږي. الله رب العزت زمون په زړونو کې د قرآن مجید لویواله
او قرآن مجید مقام او عزت پیدا کی چې دا الله رب العزت مقام او دا الله رب العزت لویواله کله په زړه کې نبیا د سړي په زړه کې دا الله رب العزت د کتابم لویواله ځکه قرآن مجید دا سنور سندی خدا الله رب العزت خبری دی چې کله د خبرې کون کی مقام د سړي په زړه کې دا د خبرې لویواله هم په زړه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دعا کولا اللهم اجعلني في عيني صغيرا وفي اعين الناس كبيرا الله رب العزت ما په خپل سترګو کې وړو کې کا چې ما ته ځان غټ کار نشي ځکه تکبر او لوی برا کې راشي خو الله د خلکو سترګو کې می غټ کا دې څه مطلب ول نبی علیہ السلام د عزت وګو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چرته د نور سيزونو وګو چې د خلکو سترګو کې ځان غټاو نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقصد داو چې زه د خلکو زړونو کې غټ شم او د خلکو سترګو کې غټ شم نو زما خبره به دی اومني او زما خبره نور سندي خدا الله کتاب دی او دا الله رب العزت د دین دعوت دی نو چې وین کی مقام د سړی زړه کې نو داغه خبره لویواله هم د سړی زړه کې پریوزي چې دا الله لویواله زړه تراشي او دا الله رب العزت عظمت په زړه کې پریوزي دا الله د کتاب لویوالم زړه ته وردن نشي او چې الله بڑای او لویواله زړه کې نو نو بیا به زړه د قرآن د بڑای او د قرآن د لویوالي نه خالی عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو خوږ شاګرد دی داس شاگرد دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ډیر عمر یو ځای ګرځیدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به خدمت کاو صاحب النعلین والوسادہ وتوي د بالغ او د پانو والا چې نبی علیہ السلام بالغ به ګرځاو او نبی علیہ السلام پانی مبارک به ګرځولې چې کله به نبی علیہ السلام د پانو په پوکول اراده وکړه د ولزر خپل تواچولې چې کله به د لریکول اراده وکړه نو د وزر د خپل لری کړی چې ډېر اراده به وکړه نو د وزر نبی علیہ السلام تبالغ کې خود غرض د نبی علیہ السلام به ډیر زیات خدمت کو او د نبی علیہ السلام سره عالمان ذکر کوي کازل لصاحبه لکه سړی سره خپل سور ملګری نو دک شان دی عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ملګری د نبی علیہ السلام په دومره اعتماد پیدا شو دومره اعتماد په نبی علیہ السلام پیدا شو چې اورز نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل امتیانو ته وایي خپل صحابه او شاګردانو ته وایي چې رضیت لامتی ما رضی الابن ام عبد زه خپل امتیانو لپاره هغه فیصله خوشالم او باغ سیز باندې خوشاله يم چې په کوم ول عبد الله ابن مسعود خوشاله شو چې دوله فیصله وکړه په زماغه خوخه ده هغه عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ هغه یو خبره کوي عام خلکو ته اعلان کوي من کان یحب ان ينظر
من كان يحب أن ينظر أنه يحب الله ورسوله فلينظر إن كان هو يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله. کم یو سړی چې دا اراده یې چې زه خپل زړه حال معلوم کما چې زما په زړه کې د الله د پیغمبر مینه شته او که نشته دی، نو دی خپل زړه ته وګوري. فلینظر، دی خپل زړه ته وګوري. ان كان هو يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله. کچرتا د قرآن سره مینا نو الله سره مینا ده، او د الله د پیغمبر سره مینا ده. او که قرآن سره مینا نه نو د الله سره مینا نشته، او د الله پیغمبر سره مینا نشته. دا هغه د زړه ترمامیټر وخواو چې ته د زړه حال معلومه یې، نو په قرآن معلوم کا چې ستا زړه کې د قرآن محبت او د قرآن لویوالی شته او که نه. که دا وو نو معلومه شو چې د الله لویوالی او د الله مینه پکې هم شته دی، او که نه دا پکې نه نو بیا پکې د قرآن چې د قرآن مینه پکې نه وه او د قرآن لویوالی او مقام پکې نه و، نو بیا پکې د الله مقام هم نشته او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مقام پکې هم نشته. دا دومره لوی کتاب دی چې دی د سړي تعلق او د سړي جوړښت الله سره راولي. د سړي یو ځایوالی، انسان یو ځایوالی او انسان تعلق د الله سره راولي. انسانان هغه الله نشي پیژندلی چې تر څو پورې د الله رب العزت را لېږلی شوی کتاب نه وي. نو دې قرآن مجید د الله رب العزت تعلق او د الله رشته پیدا کوله. د دې وجه نه دا قرآن انتهایی لوی کتاب دی او انتهایی عظیم الشان کتاب دی. نو الله رب العزت زمون زړونو کې د دې قرآن مینه او دې قرآن لویوالی پیدا کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام با د دې لپاره دعاګانې غوښتې. د هغه زړه کې د قرآن مقام وو، د هغه زړه کې د قرآن لویوالی وو. خو دا ما او تا ته عبرت ته او ما او تا ته ښیي چې وګوره د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام په زړه کې د قرآن لویوالی دی، د قرآن نه علاوه بل کار نه کوي. او دومره لویوالی دی په زړه کې د قرآن چې یو ورځ څه کسان راجمع شوي د نبي علیه الصلوۃ والسلام تره خواله رالل. ابو طالب خواله رالل، ورته وایي چې دا رواره دي د بعضو خبرو نه بند کا، د بعضو خبرو نه دا رواره بند کا. ابو طالب نبی علیہ الصلوۃ والسلام راوغوښتو چې رواره ته ووایي چې راشي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی، هغه ورته وایي دا کسان څه وایي؟ وی وایي زما په مخ کې چې څه وایي که نه. هغه ورته وایي زمونږ یو مطالبه ده، مطالبه زمونږ دا ده چې ته یو کار وکړه، ته داسې کار وکړه چې که ته هلکې او ستا واده ته ضرورت وي نو چې په کومه جنایه ګوتاږدي موږ به یې وکړو، او چې څومره وایي نو دومره به یې وکړو. او که ته سرداري غواړې نو موږ به ټول عرب راجمع شو او تاله به سرداري درکو، تا به خپل مشر کو. او که ته مال او دولت غواړې نو نجمع او لک موږ به تاله مال او دولت جمع کو. خو دا خبرې پرېږده
دا الله کتاب ما بیانوا، دا الله کتاب ما بیانوا. قرآنم دا غي دا اعتراض پاجیب انداز باندې نقل کړي. سورۃ یونس کی اللہ داغی بیان کی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا. ہر کلا چولستیشی بدئی بانی زمنگ آیاتنا صفا صفا تتلا علیہم آیاتنا بینات چکلا ولستلیشی بدئی بانی زمنگ آیاتنا صفا صفا. یو غوازی شنشی دو غون غوندی دو بوسو لاندی و ببوتلل او یو دا چه صفا صفا خبرو کی چه دا فلانکے کارگناہ دے پلان کې ناروا ده او دا به نکو دا به پریدو او چې خلکو کې کم مرض وي هغه مرض بیان کی صفا صفا خبرو کی. نو قال الذين لا يرجون لقاءنا وای با بدبختا چې زمونږ د ملاویدو امید نه ائت بقرآن غیر هذا او بدلو. یو لستو کتاب راڑا علاوہ دی قرآن نا بل کتاب را تول والا نو در تکینو او کدا قرآن لولی نو بیا در تنکینو. ایتی بقرآن غیر هذا یو لستو کتاب راڑا علاوہ دینا او که خامخا پدی باندکلا کی چه دا کتاب بوا مبلنا نو او بدلو خیر دے بیا پکی لوگون تا ترمیمو کا بیا پکی لگ ترمیمو کا لہجہ دے لگا نرمہ کا. او بل مسئلہ کی دو ماحول خیالو ساتا چه پا خلقو کی پا کم مسئلہ کی تفریقہ رازی خیر دے اغیتا سڑیل لوگون تا کی صبرو کی آغا لگا خلق رستو کی تفریقی مراولا او دامکو او بدلو لگ ترمیم پا کیوں کا یعنی سب بیانو او سم بیانو دی جنت او دوزا خبری کوا خدا خبرا چلا پلانے کار ناروا دے پلانکے ناروا دے پلانکے ناروا دے دس پا گتا کول مکوا خو بد ارسوک پیجنی خو دی او بد دی ارسو کی پیجنی پریدا و سڑیا تو صرف بس خبره کوا چې خوب کې ثواب دی او بدو کې گناه ده. دا تمو ہے چې دا خری او دا بد دی دی طرف تا مزا او بد دلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراجم شو او دا مطالبات نه وکړه چې دا سيزونه بدل درکو خو د قران کې لږ کونتا کې لچک پیدا کا خبره کې لږ لچک پیدا کا لږ نرمی پیدا کا. قرآنی جواب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وایي چې ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی وازما سی اختیار دے چې د کی معمولی غوندی ترمیم راولم او بیالا مکمل پر خودل خودر کنار زیو آیات کی ترمیم نشم راوستلیم زخو پر دی غلام ما د برن راتویلی دی نو دا تبدیل زما پہ اختیار کے دینا نو پری بیک دم سو دا خو زما اختیار کے ندی. نبی علیہ السلام دا جواب ورکی اکم کسان چراغلیو راغی تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی ترتا مخاطب شو او ترتا وړاندې شو وته وی والله لو وضعوا الشمس على يميني والقمر على يساري انا دا هذا الامر والله لا ادعو. قسم دې کړی را لنور
په خلاص کې کېږي او سپوږمۍ رااله په ګس لاس کې کېږي. بره لاړ که نه نبي علیہ السلام ښکته خبره خو نه کړه که نه. څه مطلب؟ والله لو وضعوا الشمس على يميني والقمر على يساري ودا خلاخ کتا د ځمکې بادشاہي د یادوي قسم دې کو ور سره د اسمان بادشاہي مراکینو نه پرېدم. دا د پرېښودو خبرې دي نه پرېدم وایي. دا خلا د ځمکې باره کې دي د ځمکې څیزونه یادوي. که د اسمان د څیزونو اختیار راکړي نو دا قرآن پرېدم نه کله به پرېدم وایي. حتی اولک فی طلبهم او لا ينفذن الله هذا الامر. ویاله به پرېدم چې یا خو مې مړ کړي او لا ينفذن الله هذا الامر او یا به الله زما دا خبره په ټولې دنیا باندې خوره کړي. چې په ټولې دنیا خوره شي نو بیا به پرېدم او بل چې کله زما ساوځي نو بیا به پرېدم ګینې نورې پرېدم نه. داسې مقام د نبی علیہ السلام په زړه کې د قرآن جوړو. داسې مقام په زړه کې پیدا کول غواړي چې هر څه پرېدم خو قرآن د نه دی. دا نه چې د ماسوتن ډوډۍ د قرآن د پاره نشم قربانولی. دا نه چې د ماسوتن خوبو د قرآن د پاره نشم قربانولی. نه د دکان او د بیٹک گپ شپ د قرآن د پاره نشم قربانولی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی هر څه د قرآن نظر شه. داسې مقام په زړه کې پروت دی او بیا هم نبی علیہ السلام دعاګانو کې وی اللهم اجعل القرآن ربيع صدري وجلاء همي وحزني. اللهم اجعل القرآن ربيع صدري والله قرآن زما د سینې سپارلې وګرځای. دا مونږ ته چل خی چې تاسو داسې دعا وکړئ. اللهم اجعل القرآن ربيع صدري والله قرآن زما د زړه سپارلې کا. وجعل القرآن ربيع صدري وجلاء همي وحزني والله زما غمونه په قرآن ختم کا. څه مطلب؟ چې زما د ټولو غمونو خلاصه بس یو قرآن شي. نور را سره په دنیا کې څه غم نه یو را سره بس که غمی نو د قرآن غمی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته کفاه الله هموم دنیاه. چا چې خپل ټول غمونه یو طرف ته راواړول د هغې نه یو د آخرت غم جوړ که نو د دنیا غمونو نه بوله الله پوره شي. دنیا کارونه بوله الله پوره کی. خو اصل کې موږ د دنیا د کارونو ذمہوار ځان ګرځولی دی. موږ وایو دا که ما پوره نه کړل نو بل څوک پوره کولی نشي. نو موږ پکې پوره شو خو کارونه پوره نشي. موږ پکې ډب ډېری شو خو کارونه هغه شانتې رواني هغه شانتې رواني. نه غم وګرځو د الله د کتاب غم وګرځو د الله د دین غم وګرځو د آخرت غم. بس دا نور غمونه بدل الله پوره کی. دا بدل الله پوره کی. نو مقام د قرآن زړه کې پیدا کول ډیر زیات ضروری دی. قرآن چې د قرآن مقام ذکر کوي نو په عجیب انداز باندې ذکر کوي چې دا قرآن کوم کتاب دی او کوم دا د دې لپاره ذکر کوي چې د خلکو زړونو کې د قرآن مقام پیدا شي. مقام د قرآن په زړونو کې پیدا شو نو بیا چې د قرآن خبره دله مخې له راځي نو بیا به یوې نه دویمه نه کوي. او چې د قرآن مقام په زړه کې ني نو چې آیات ورته د قرآن ووایي نو دی به وایي پلانکې مولوي صاحب چې وایي. اوس ده سره په زړه کې د قرآن مقام نشته کینې ده به دا خبره نه وه کړې. عمر رضی الله تعالی عنه یو ورځ زنانو ته تقریر کو. زنانو ته بیان کو او خلکو ته پکې دا وی ایها الناس لا تغالوا فی الصدقات. یا خلکو د ښځو په مهرونو کې ډېره غلو مه کوئ.
دی ورکول نشي نوم د پاره غلوګانې کوي نو دا مه کوئ چې 1 لاک او 2.5 لاک او 3 لاک دا مهرونه مګ دی ښځه ورته پاسې ده د پردې نه په اخوا ټیک دی که نه د پردې نه په اخوا هغه ورته وایي عمره قال الله تعالی وإن آتيتم إحداهن قنطارا الله رب العزت وی که تاسو یویله په مہر کې ورکړي خزانه لاندې باندې الله وی خزانه لاندې باندې پکې کې ورکوي او ته وایي چې یاره دا پکې مه کوئ د عمر رضی الله تعالی عنہ خبره په خپل ځای بالکل ټیک وه بالکل سوا ټیک وه او د هغه زنانه خبره هغه ځای کې صحیح نه وه خو هغې څه ویلي د الله آیات ویلو که نه د قرآن آیات ویلو عمر رضی الله تعالی عنہ پکې چون چراو نه کړل هغه ورته څه وایي کلکم ټول تاسو افقه من عمر ټول تاسو د عمر نه په کتاب الله ښه پوهېږئ ښځو ته وایي تاسو په قرآن ډېرې ښې پوهېږئ دا یې ورته ولې وي یو قرآن ته یې وله مینه زیاتوله قرآن ته یې وله مینه وګورئ چې دی د عمر نه هم په قرآن ښې پوهېږي نو قرآن ته وله مینه زیاتوله چې دوی هم قرآن زده کړي اوس وایي د زنانو درسونه به کې د کوم ځای نه راغل دا وګوره عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وایي یوه زنانه وه عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ښځو ته بیان وکړو وی لعن الله الواشمه والمستوشمه والواصله والمستوصله په هغه ښځو د الله لعنت چې پاخه خالونه لګوي په هغه ښځو د الله لعنت چې پردي ویښته ځان سره لګوي داسې خبرې وکړې اوږدې ښځه ورته پاسې ده عمر او ابن مسعوده هغه خبره کوه چې د الله په کتاب کې یي که نه د الله په کتاب کې د ځان نه خبرې مه کوه چې الله لعنت ویلی دی نو الله کوم ځای ویلی دی هغه ښځه ورته وویل تا د الله کتاب لوستی دی عمر ابن مسعود رضی الله ورته وایي هغه ښځه ورته وایي قرأت کتاب الله فما وجدت فيه ما غول ټول قرآن لوستلی دی خو دا مې پکې لیدلي دي چې کومې ښځې پاخه خالونه وایي نو په هغې د الله لعنت دا پکې ما نه دي لیدلي ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ورته وایي لو قرأتیه لوجدتیه تا سم نه دی لوستی که نه که تا د پوهې استاذ نه قرآن لوستی وی نو تا به پکې دا موندلی وی قال الله تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولی الله دانی ویلی چې نبی علیہ السلام دا تدویل وی نو کوای او چې سنا منه کوي نو هغه مکوا ولی دا ویلی نه خزا غلی شو پښ وکنه غلی شو هغه داسیو چې د الله د آیات عمر رضی الله تعالی عنہ خبره په خپل ځای ټیک وه نو قرآن مقصد بدل لی د عمر رضی الله خبره ټیک وه خو چې د الله د کتاب آیات واورېده بس نورې څه ونه وي د عمر رضی الله تعالی عنہ بارک راځي کان وقافا عند کتاب الله تعالی هغه د الله د کتاب مخې ته نه غدرېدونکی و بس آیات پرې ورته ووایي نو بیا به خبره نه کوله نو دا چې د قرآن مقام دومره پیدا شي چې سړي ته د قرآن مجید آیات مخې ته ووایي نو بیا پکې چون او چرا نه نو داسې مقام په زړه کې پیدا کول غواړي چې سړی د قرآن مجید تابعداري وکړي او د هغې نه اخوا که د عالم خبرې د هر چا خبرې چې د قرآن کې څه بېادبي خو نشته یو طرف ته بېادبي د الله ده او بل طرف ته بېادبي د عالم ده نو چا بېادبي کوي چې قرآن پرېږدي نو د الله بېادبي راځي نبی علیه قرآن د قرآن باره کې څه وایي وَأَنَا أَتْلُو الْقُرْآنَ أُتْلُو مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ كتاب أنزلناه إليك مبارك شهید کو دای راځي او یا سوي
بارہ کی داوئی چتاسو قرآن پسی اولگئی قرآن پسی اولگئی یعنی را قرآن زان لا امام کئی او تاسو قرآن مقتدیان شئی چه کم مقتدی دی امام نا مخ کی زی او دی امام نا ارکان مخ کی ادا کی لاغ منس کی صحیح نکی کنا چه رکن دی امام نا مخ کی سکو ادا کو نو منزی نکی گی نو چې کم یو سړي د قرآن نه بهر خبره وکړه هغه خبره منظوره نه ده. الله وی فتبعوا القرآن نبی علیہ السلام وی فداروا معه حیث دار وتاویږي تاسو د قرآن سره کوم طرف ته چې د تاویږي چې قرآن درته څه وایي نو قرآن پسې روان شئ دا نه چې قرآن ځان پسې سکا را روان کا نه چې قرآن درته سوئی نو په قرآن پس روان شام فتبعوا القرآن اولگا تلی قرآن پس فتبعوه اولگئی تاسو پا دی قرآن پس اولگئی تاسو پا دی قرآن پس دا مسلمان آواز بومدائی آفتابم غلامی آفتابم حماز آفتاب بگویم نشبم نشب پرستم کی حدیثی خواب بگویم دا مسلمان آواز بدائی چی زنور یما او زنور غلام یما او خبرون درنا کوما نشبم نشب پرستم کی حدیثی خواب بگویم نخ پلش پای ما او نخاپی رکی ما چی نشپول خوبونو خبر بکوم چی عقیده بمیل خوبی او عمل بمیل خوبی نا منگ بلویخی خبر کو او درنا خبر بکو نبی علیہ السلام وی ترکتکم علی ملت البیضا لیلوها کنارها داسی پساف تین می پریخی ای چه لیلوها کنارها چشپای داسی دا لکارزا مطلب تیارب کی بالکل نشتے نو قرآن رنا دا او قرآن رنائی راولی خو علا چه قرآن راواخلی او بیٹری چی دی بند کری او جیب کی دی ایخی نو رنا کئی نکی نو چه قرآن راواخلی او کولاوی کی او ځان له مخه ته کې شاته نکی نو بیا قرآن سکی رڼا کوي بیا قرآن سړی ته لار خي الله رب العزت د غټو خلکو نه یو ګیله کوي چانه د غټو خلکو نه چې الله رب العزت وایي نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم یولوی ڈلی د ملیانونا دا اللہ کتاب شاتو غرزو مليانوي إن الذين أمرتهم أن يعدلوا نبذوا كتابك واستحلوا المحرم والله چاچاتری ویلیو چه انصاف بکوئی إن الذين أمرتهم أن يعدلوا نبذوا كتابك واستحلوا المحرم ستا کتابی شاتو غرزو او حلال حرام گنل حلال حرام حلال گنل واستحل المحرم حرام سره د حلال معاملې شروع کړي یعنی چې کم کارونه نو کول پکار ها کارونه کول سکل شروع کړل سنو کول پکار وګوره قرآنی میشن ذکر کوي نو اسره والذین اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله قرآن میشن دادی قرآن وی دا چه دا حرام او دا حلال والذین اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها
مسلمانان هغه بختور دي چې ځان یې وساتو د طاغوت نه، یعنی د بندګۍ د هغې نه. د شیطان تابعداري نه کوي او د شیطان عبادت نه کوي. چا د شیطان په نوم روژه نیولې درونو، چا شیطان دپاره یو 2 رکعته نیت تړلی چې نیت مې وکړو د زړه د اخلاصه او 2 رکعته پره شیطان لمونځ ګزارم، داسې پکې شته چې ته چا ویلي دي؟ یاره غټ اکبر الکافرین چې ابوجهل هغه به هم دا نه ویلي، که ویلي دي؟ نه دي ویلي سړیه، هغه هم دا نه ویلي. نو الله وایي دوی د شیطان بندګي کوي او مسلمان به هغوی چې د شیطان د بندګۍ نه ځان وساتي. او شیطان څوک دی او د شیطان بندگی څه ده؟ الم تر الى الذين يزعمون انهم يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك ويريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. اللہ ویول داسی کسانو تلی فکر نیسو، فکر دی ورطنوی کڑوئی، فکر دی ورطنوی کڑے چی پا خلبان داوم وی چی زمون پا قرآن او پا تیرو کتابونو دا ایمان. خو یریدونا ان یتاکمو الى الطاغوت، اراده دا چی فیصل شیطان لوڑو. شیطان لچا فیصلی وڑی؟ اکم ځای کې هغه دغه جج دی، اکم ځای کې دغه کچری ده چې هلته کې سړی لاړ شي او چې شیطان جج باندې زه څه کومه فیصله کوم. او دا قرآن ویلي دي که نه قرآن دروغ وایي؟ نه. اوس خبره معلومول غواړي چې دا طاغوت څه بلا ده دا جوړ څه بل څه شی دی. دې ځای کې عالمان لیکلي سورت نساء د آیات د لاندې چې الطاغوت حی ابن احتب او کعب ابن اشرف دا دو لوی مولیانو، داسې لوی مولیانو چې سړي به ورته کتل نو سره به ټوپای غورځېدله، دومره لوی عالمانو، داسې غټ غټ مولیانو. خو الله وایي چې د دې خلکو اراده ده چې یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. طاغوت عالمان وایي دا شیطان مطلب نه دی. الطاغوت کل ما عبد من دون الله، د چا چې د الله نه علاوه خبره ومنلی شوه. اوس د قرآن مقابله کې ته د ملا منې نو دا ملا طاغوت او ته طاغوتي، او چې د قرآن مقابله کې د پیر منې نو دا پیر د طاغوت او ته طاغوتي، او که د قرآن مقابله کې د پاکستان د کچرای منې نو دا کچرای د طاغوت او ته طاغوتي. الله وی د مسلمان نښه دا ده چې اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، چې دوی به ځان ساتي د هر نافرمانه د الله نه چې د الله مقابله کې څه راځي د هغه به نه مني. ان یعبدوها چې د هغه حکم دی ومني، د هغه به نه مني نو څه به کوي؟ وانابوا الى الله، دوی به راګرځي د الله کتاب ته. الله ته به راګرځي مطلب د الله کتاب ته چې څه خبره راله نو حل کوي به په څه باندې؟ د الله په کتاب. ځکه خو الله هغه ځای کې یو څو ضربې لګوي. فلا وربک لا یؤمنون حتی، نه داسې کار لکه چې د دوی د خیال چې موږ یو ایماندار. وربک ستا په رب مې قسمي چې لا یؤمنون تر ایمان پکې نشته، ایمان پکې تر اوراتای ټول د ایمان پکې نشته. کله پکې دا ایمان راځي حتی یحکموک فیما شجر بینهم، تر دې چې تا فیصله کن مقرر کی په هر فیصله کې چې دوی منځ کې راوچته شوې ده. که دوی منځ کې د واده خبره راله نو فیصله به پچایي د نبی علیہ السلام په طریقه، او که چرته د غم خبره
د خیرات خبرې د سخات خبرې نه یوه علمي مسله یوه علمي مسله ویره مړي ژوند دي وای قرآن به وګورو چې مړو ته مړه وایي او که ژوندي ورته وایي مړه وایي څه دي ژوندي عجیبه مسلماني راوتې ده مړه څه دي ژوندي نو لکه دا مړه ورته بیا دې په رسله وایي خو دا پلان کې کاکا څه دی بیا ژوندی دی وی مړه ژوندي دي نو مړه او ژوندي او طالبان پې پوهېږي دا حمل مباین په مباین باندې دی ژوند او مرګ دا خو مباین دي او متضاد دي دا خو داسې دی لکه انسان خر دی انسان څه دی خر دی مړه ژوندي دي وایي نو دا چې الله ورته څه وایي الله وایي اموات غیر احیا ومړه دي مړه ژوندي نه دي الله څه وایي مړه دي مړه ژوندي نه دي دی وایي نه مړه څه دي ژوندي دي دا وایي ته وایه نو دا مسئلې راووتلې نو فیصله به په چایي دا الله په کتاب که دا الله په کتاب فیصله کېدلې والله که څه اختلافات هم نه اصولي اختلافات به نه فرعي ځان لري خو اصولي د عقایدو کې به څه نه وي اختلافات نه وي ځکه عقیده قرآن صفا څه کړې ده بیان کړې ده نبی علیہ السلام وایي اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك الله مسئله توحید داسې زنشم بیانولې لکه تا چې څنګه قرآن کې بیان کړی ده عقیدې مسله قرآن مکمل څه کړی ده بیان کړی ده خو چې قرآن له خو سړی راشي که نه وانابو الی الله او راوګرځېدل قرآن ته نو چې قرآن ته راوګرځېدل نو الله وی فبشر عباد وزیر می در باندې یا بندیانو می خوشحالی وزیر می در باندې یا بندیانو می کم بندیان دی یاره الله دې پکې موږ داخل کی الذین یستمعون القول هغه بختور چې غوږونه ګرځوي په قرآن پسې چې کوم ځای به قرآن بیاني چې زه یې واورم یستمعون القول چې ګرځي د قرآن اورېدو پسې دا بختور دی چې د قرآن په اورېدو پسې ګرځي نبی علیہ السلام وایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه غوره تاسو کې هغه دی چې قرآن زده کوي او بل ته ښیي دا بهتر دی نو فبشر عباد الذين يستمعون القول چې اوري هغه د الله کتاب اوري يستمعون يسمعون نه ویلې يستمعون القول چې د زړه په غوږ وي اوري قرآن نو چې واوري نو بیا څه چې واوري نو شاته وغورځي نه اوري خو ډېر خلک ولري ډوکې نه اوري اوري خو ډېر خلک یې سملای تلاوت باندې کېږي یا سملي په چا شروع کوي په تلاوت باندې شروع کوي خو فیتبعون احسنه نو بیا د قرآن څومره ښکلي احکامات دي نو بیا دې رواني په هغې احکاماتو پسې فیتبعون احسنه نو بیا دې روانېږي په احکاماتو ښایستو د قرآن پسې هغې پسې رواني نو اوس به دته خلک څه وایي دا کمقل دي دې ملیانو سره نور څه دي دی هغه د زړې زمانې خبرې کوي قرآن راواله او قرآن ووایه خلک کم ځای ته ورسېدلو دی د کمې څه کوي خبرې کوي دوی زړې خبرې کوي قرآن وایي او مولانو ته کمقل هم وایي انتها پسند ورته وایي سیاسي نظر یې وایي نشته دې مولیانو وایي سیاسي نظر نشته او دا خو کوم مولیان یادوي چې کوم په سیاست کې اخته نه چې کوم اخته هغه خو ځان له ډېر غټ خلک دی لکه وایي توبه او خو چې کمدنو صاحب یې منه ډېر رسېدلی سړی دی او خو داسې یاره دا خلک یې ولابو داسې وایي که نه وایي دا خلک یې څه کو ولابو یاره په سیاست ډېر ښه پوهېږي په سیاست ډېر ښه پوهېږي الله یې په سیاست پوهه دی یادوم کم دي اولئک الذین هداهم الله
هغه اصلي سیاست چې ښودلی دی الله دی ته ښودلی دی. اصلي سیاسیان دا دي. اصلي سیاست کم دی؟ د عوامو د علماو ذمواري ده چې د عوامو د عقیدې او د عمل اصلاح وکړي. د عقیدې او د عمل اصلاح نبی علیہ السلام وایي چې پخوا به انبیاء کرامو سیاست کاو، یعنی د عقیدې او د عمل به څه کوله؟ اسلام. اوس زما په امت کې د عالمان دا سیاست کوي. خو کوم سیاست؟ دا د دروغو سیاست څه شی دی؟ اوسنی سیاست. شیخ القرآن رحمه الله فرمایل د اوسنی سیاست څه شی دی؟ التخریب والبغاوه لحصول المال والجاه والقیاده. التخریب والبغاوه دا دی خپلهم تعریف کوي. لڑاؤ اور حکومت کرو، لڑاؤ اور حکومت کرو. التخریب والبغاوه بس روانے کول بغاوت راو چتول ولحصول المال والجاه والقیاده. مال حاصلول، وزارت حاصلول او قیادت حاصلول. دا اوسنی سیاست ته نه قرآنی سیاست به قرآن نه کوي. تو قرآن نه، قرآن کی جمهوریت څه تصور نشته. د جمهوریت تصور په قرآن کې نشته. په دین اسلام کې د جمهوریت تصور نشته. اوس کې سړی وایي چې اوس نو موږ څه وکړو؟ نو تر دې مکلف چې د قرآن په خلاف کوي. بس د قرآن تابعداري وکړه که نه، چې ستا څه وس دی هغه وکړه. هغه وکړه د عوامو اصلاح د عقیدې او د عمل وکړه. اولئک الذین هداهم الله. دا کسان دي چې د الله بالکل په صحیح طریقه روان کړي. خلک وایي چې دا دي کمعقل او دی پوهېږي نه. والله وایي اولئک هم اولو الالباب. هغه د پاخه عقل خاوندان چې دي نو هغه هم دا وي. دا پوهېږي چې دا په مغربي سیاست کې ځان نه ملوث کوي، نو دا دي پوره عقلمند. او دا چې د ګناهونو د سیاست ځان ساتي، نو دا دي پوره عقلمند. نو قرآن راواخله، د قرآن مقام په زړه کې پیدا کا. او مقام ادا دی چې تابعداري د قرآن وکړه. تابعداري ادا ده چې لا یؤمنو احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به. نبی علیہ السلام یو کس در کې مسلمان نه تراغي چې هغه زما سو پوری پاره خبره کې نی منلی، خپل خیال به زما تابع کوي. دا نه چې هر څو په خپل خیال کوي. قرآن راواله او سنت د نبی علیہ السلام راواله. نو کنوم درته پنځپیرې کیږي نو څه خبره نه ده. پرېږده سړیا، کنوم درته پنځپیرې کیږي نو هېڅ خبره نه ده. الله ته خو به د غاړه صفایي کنه. وای الله ستا کتاب مې راغستی و، ستا د پیغمبر سنت مې راغستی و. نو که درته لګیا و چې ته پنځپیرې او ته داسې ته داسې، بس وایي به ځان له لګیا به وي. خو الله رب العزت ته به د غاړه صحیح صفایي او الله به د اعلی اعلی بنګلو ته څه کي داخل کی. ورپسې اجر ذکر کوي چې تا به د جومات وباسي لویه بنګله به درکم، د کوره دې وباسي لویه بنګله به درکم، د کلي نه به دې وباسي د دې دنیا په څو چنده بدله سکم درکم. هېڅ پروا مه کوو، هېڅ پروا مه کوو. خو د الله کتاب او د نبی علیہ السلام سنت پرېږده مه. الله رب العزت موږ له په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. او الله رب العزت زموږ قرآن او سنت سره مینه پیدا کړي. کمې وړې چې ختم کړی الله رب العزت په دین کې ولا نور د مخکې تلو توفیق ورکړي. الله رب العزت د مور او پلار دپاره د سترګو یخوالی وګرځوي. واخر